السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نننۍ ویډیو زموږ د هر قسم حاجت د هر قسم ضرورت په باره کې ده. ډېر ملګري موږ نه تپوس کې قاري صاحب ماته څه عمل وښیه، ډېر زیات وظایف مې وکړل، ډېرې دعاګانې کوم خو قاري صاحب څه وظایف مې نه قبلېږي، دعاګانې مې نه قبلېږي، یو حاجت مې دی، یو ضرورت مې دی، هغه نه پوره کېږي. نو نن درته یو بهترین عمل هم څوک چې دا عمل وکړي الله جل شانه به د دغه انسان په یو څو ورځو کې دنه الله جل شانه هغه حاجت هغه ضرورت پوره کړي. عمل ډېر آسان دی خو د هغې نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم چې د خپلو منځونو پابندي کوي جي. ځکه نبی علیه صلات وسلام فرمایي الصلاة عماد الدین، وایي دا منځ چې کوم دی دا د دین ستن ده. نو منځ چېرته مه پرېږدئ، فورا منځ کوئ، 5 وخته منځ کوئ، انشاءالله الله جل شانه به ستاسو هر قسم مسله چې کوم دی هغه حل کوي. راځم خپلې خبرې له. څوک چې په پښمني کې دا کلمات وایي که نه، نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې الله جل شانه به د دې خامخا دغه دعا قبلوي. عمل ډېر آسان دی. وایي څوک چې دا د پښمني وایي الله جل شانه به د هغه هر قسم دعا چې وي الله جل شانه به قبلوي. خو نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي چا چې زما یو آیات کریمه هم زما یوه خبره هم مخکې شیر کړله نو الله جل شانه به د هغه له چې کوم دی اجر هم ورکوي او الله جل شانه به او زه به چې کوم دی د شپارس هم کومه. عمل ډېر آسان دی. څوک چې د په پښمني کې چې څوک دا عمل وکړي که نه، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. وایي دا چې څوک کوي که نه الله جل شانه به د هر قسم دعا چې کوم دی هغه قبلوي. د پښمني چې راپاسئ نو یو خو نوافل هم کوئ، ذکر اذکار هم کوئ، ځان له دعاګانې هم غواړئ، ځکه دا یوه بهترینه میاشت ده او الله جل شانه به زموږ هر قسم معاملې چې وي الله جل شانه به دغه معاملې زموږ ډېرې برابر کړي. د الله سره تعلق پکې جوړ کړئ، د الله سره مینه، د هغه محبت. کله چې تاسو ته د الله مینه او د الله محبت دا زړه ته کوشو که نه، یقینا درته یم که دا دنیا تاسو ته بیا ښکاره شي. صرف په د الله حکمونه او د پیغمبر طریقې به بیا خپلې سینې سره لګي. د دنیا په یو سیس پسې به بیا نه کړېږي، الله به درته فورا درکوي. نو دا څه خبرې چې مې وکړي الله جل شانه دې بیا عمل کول اسان کړي.